نبی علیہ السلام فرمای 50,000 فرشتو روزانه المر ته زنجیرونه ورچولي وي له مشرق نه راکاږي مغرب طرف او قرآن کې الله فرمای ان الله یمسک السماء والارض بشک الله زمکه او اسمانونه نسلی دي د دې تفسیر عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کړه دی هغه فرمای ای لا يتحرکو ان الله یمسک السماء والارض الله اسمانونه او زمکه نسلی دي د مطلب دا دی ای لا يتحرکو چې زمکه او اسمان حرکت نه کوي او نبی علیہ السلام فرمای دا غرونه چې تاسو په زمکه باندې وینئ دا الله رب کریم میخونه وهلی دي لپاره دي چې زمکه حرکت نو کی امام اهل سنت نه چا تپوس وکړو چې زمکه متعلق چې زمکه حرکت کوي کنا او لمر په زی باندې ولاړ دي که حرکت کوي ایوان دوان درین سلور باقاعده کتابونه په دې باندې ولیکل چې لمر په زی ولاړ لمر حرکت کوي او زمکه په زی باندې ولاړ سلور کتابونه ولیکل او داسې نه چې صرف قرآن او حدیث پکې بیان کړای نه باقاعده په دې باندې عقلی دلایل پیش کړی دي عقلی دلایل پیش کړی دي خو اے کاش کچیرته نن زمونږ سکول یا د کالج سټوډنټ دا وګوري او دې نه ځان خبر کړي مونږ خدا شی نه ګورو حالانکه دا قتل پکار دي زمونږ علماو ته الله داسې علم ورکړی داسې بهترین الله رب کریم دوی ته حافظه ورکړي او دومره بهترین معیار خلق الله رب کریم ګرځولي دي خو زمونږ مسلمان چې یو نن مونږه ډوډۍ په فکر کې لګیا یو ډوډۍ په فکر کې مونږه ګیره سپینې شوې سر ویښته سپین شو او مقصد دا دی چې زمونږه خېټه مړه نه شوه مونږ ضروریات پوره نه شو نو ما عزتمندو قدرمندو ژوند ختمېدونکی دی خو زمونږ سلف صالحینو چې څنګه ژوند تیر کړی دی په کار دی چې مونږ هم د هغوی په نقش قدم روان شو او څه ناڅه د خپل وخت قیمتي کړو زمونږ عوام سره چې کینې په لسو منټو کې غیبت هم وشي په لسو منټو کې دروغ هم وویلی شي په لسو منټو کې کنځلې هم وشي په لسو منټو کې غیبت هم وشي سیاست باندې هم خبرې وشي په لسو منټو کې خو چې نه وشي د الله او د الله رسول خبر به تې وانورې د دین خبر به تې وانورې حالانکه په کار دی کتاب چې دی دا یو بهترین دوست دی کتاب خپل یو بهترین دوست جوړ کې دنیاوي معاملاتو متعلق ولې نه وي خو حاصلوي علم حاصلوي پوهه حاصلوي الله ته علم وال پوهه وال خلق وختي نبی علیہ السلام فرمای فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابدین فرمایو داسې عالم چې صرف د موز او د اودس مسائلو نه خبر وي فرمای د دغه گمراه کول شیطان ته زر عبادت گزارو گمراه کول مشکل نه دي خود د پاره دا یو فقی عالم چې د گمراه کول ور پر مشکل